حق بخا حق در بخا ما زفلر سفر زما گرانا تمیز لکی ساتا زفز لکی دی ساتا حق بخا حق در بخا ما زفلر سفر زما گرانا تمیز لکی ساتا زفز لکی دی ساتا گرانه غاړه راکوه لاس دې دواړه راکوه لږ مې غېږې ته نږدې که روسه دواړه راکوه ولې مو کې دې لاره ما زلفو لرې صبر زما ګرانه ته مې زړه کې ساته زه په زړه کې دې ساته خاشا برکت پوگا شاخیر لخدایا در تا غوارم خوندورا دی پزاشا بس پلوی خدای دس پارم زفر لری صبر زما گرانا تمیز رکی ساتا زفر زرکی دی ساتا حق بخا حق در ما زفلر صبر زما گرانا تمیز لکی ساتا زفز لکی دی ساتا اوخ کی پاکی کما جارا ملا خدایا رستون غاڑا ڈک لخندارا تا ڈک دی پا دیلوی سفر میویارا گولانا زړه مې کله قراریږي ګرانه اوښکې مې بهیږي په ګریوان لکه باران اوس په شیبو شیبو وري او په داسې حواله باندې چې داسې جماعتونه خلکو ته یو پیغام چې یاره پکار ده چې داسې دغه دپاره خلک تعاون وکړي او داسې خلکو سره د داسې یو صدمن خلکو سره د داسې مخلصو خلکو سره ولې چې دې ودرېدو والا نه دی دې لګیا دی دلته دې په اخري چت باندې اوس مدرسه پاتې ده د دې سره سره دې په نورو ځایونو کې ومړم دی هلته کې کارونه کوي نو چې داسې خلکو سره خلک مرستې کوي زه خو به دا خبره کوم که نه چې څومره مدارس دي څومره جوماتونه تاسو ته ښه پته ده چې د حکومت د څېړه نه څه فنډ شته نه به پارلیمنټ کې څه بیل پاس کېږي دا ټول د عوامو منډې تړلي دي نو ماشاءالله څنګه چې د عوامو محنت وکړو او تقریبا د پاسه 1 کروڑ روپۍ به دې ولګېدې که نه نو د حکومت د سیړو به یو روپۍ هم نه لګېدي دا ټول د عوامو منډې تړلي دي نو دغه شان هر ځای کې داسې مدارس وي جوماتونه وي د هغې سره به دا عوام منډه تړله وایي ځکه دا زما او ستا کار دی او زما او ستا ما او تا له معاشره کې یو ښایسته بچي در راکوي زما او ستا د مشرانو زما او ستا د کشرانو زما او ستا د دین دا یو قسم له مرکزونه دي نو دې به مونږ حفاظت کوو دا زموږ ذمهواري ده ګلغلام صاحب ته راته مختصر چېرته د هغه خلکو شکریا ادا کړې چا چې ستا سره تعاون کړی دی او نور یو پیغام ورکوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د الله تعالی نه ډېر غټ شکر ګزار یم چې په دې کوم مقام باندې نن ولاړ یم زما د کار دا د فخر خبره ده د دې نه مخکې ما شاعري کړې ده ما ته په هغې باندې هم ډېر غټ دغه میلاف شوی ده خو هغه روح ما بدل کو ولې ما د مرګ نه بعد مې خلک بیا یادوي دا پلاني غزل لیکلی دی زه د الله نه لاک لاک شکر وباسم چې خدای زه داسې یو مقام ته راورسولم او بیا د بریکوټ خلکو مینه بازار والا خلکو به کم از کم زموږ سره 40 لک روپۍ تعاون کړی تقریبا بل موږ د وهلو قابل وو ځکه چې روزانه په دې خلکو پسې تللي یو خو دې خلکو قسم په الله زموږ ډېر قدر کړی دی او ډېر غټ او دا جومات چې نن الله پاک دا کم مقام جوړ کړی دی خدای دې د دې د برکت دا ټول امت مسلمه چې دا نو دا مغفرت نصیب کړي ټولو او دې ټول خلکو چې دا د دوی په تعاون باندې خدای پاک دا جمعات ودرو دا ګل غلام نه جوړ کړی دا الله تعالی د دې خلکو په اخلاص جوړ کړی او زه کا زر کال نور د خپل ژوندۍ دې کوم خصوصا د بریکوټ د خلکو د لارې د خلکو چې په دې کې زموږ سره تعاون کړی د خلکو زه دا هیڅ قسم شکریا نشم ادا